أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ننني درس کې إن شاء الله العزيز सूरत अनफाल पारा नंबर 10 रुको नंबर 10 आयात नंबर 72 73 دوا آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت چې نو هغه دا دی چې دینه مخکې د جهاد چې نو هغه تذکره وشوله، نو کله بیا چې نو هغه بعضې وخت داسې هم راشي چې سړی چې دی نو هغه نه جهاد کولی شي، نه په هغه ځای کې خپل عبادت چې دی نو هغه کولی شي، په خپل دین ورته چلیدل هم ګران وي، جهاد فی سبیل الله چې دی نو د هغې طاقت هم نه لري، نو بیا د خپل دین د حفاظت دپاره چې دی نو هغه ضرورت د هجرت راځي. نو اوس دې ځای کې الله جل جلاله چې دی نو هغه د هغې هجرت ذکر کوي. بیا چې وکتلی شي نو په دې کې احکامات په دې څلور آیاتونو کې چې نو هغه ذکر کېږي، د میراث متعلق سره هم ذکر کوي. نو د کافرانو چې نو هغه او د مسلمانانو په آپس کې میراث شته او که نشته، نو احکام چې نو هغه حکم دا ذکر کوي چې مسلمان او کافر دا د دواړه د یو بل وارث چې نو هغه نشي جوړېدی. پلار مسلمان دی، زوی چې نو هغه کافر دی، زوی مسلمان دی، پلار چې نو هغه کافر دی، رور چې نو یو مسلمان دی بل کافر دی، نو آیا دی د یو بل چې نو هغه وارثان جوړېدی شي او که دوی د یو بل وارثان چې نو هغه نشي جوړېدی؟ نو شریعت دا قانون دی چې دوه تنه کافر دا د یو بل چې نو هغه وارث نشي جوړېدی، چې دوی رشته دار وي او یو مسلمان وي او بل کافر وي، نو دوی دواړه د یو بل نه چې نو هغه وارث نشي جوړېدی. دویم حکم چې نو هغه دا ورسره لګی چې اختلاف الدارین، دوی کورونه چې نو هغه دار یو په یو ملک کې پاتې کېږي، یو په دارالاسلام کې پاتې کېږي او بل په دارالکفر کې پاتې کېږي، نو دوی بس د یو بل چې نو هغه وارث جوړېدی شي او که نشي جوړېدلی. نو په شروع کې هجرت چې نو هغه فرض ولو، د فتح مکې پورې د مسلمانانو باندې چې نو هغه هجرت فرض و چې دوی بچ نو هغه هجرت کوي، د مکې نه بچ نو هغه مدینې منورې ته راځي. نو کله چې دغه هجرت وشولو نو په دغه وخت کې نو هغه بعضې مسلمانان چې نو هغه رالل، د دوی اکثریت چې نو هغه رشته دار په مکه کې کافران پاتې شول، ځکه لاول کې داسې ولو چې پلار به مسلمان و جو زوی به کافر و، چې زوی به مسلمان و جو پلار به چې نو هغه کافر و، یو ورور به مسلمان و جو بل به کافر و، تره به مسلمان و جو وراره به کافر ولو، اکثریت چې نو هغه په کفر باندې ول. مدینه منوره کې چې نو هغه هم هجرت چې وشولو رالو، نو انصار کې هم ټول په ټوله چې نو هغه مسلمانان نو ول، د هغوی کې هم څه کافر او څه مسلمانان ولو. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د دوی په منځ کې چې نو هغه مواخات وکړلو، نو دې ته چې نو هغه وراثت مواخات ویلی کېږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د دوی دغه وراثت وکړو، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمیل چې اوس یو سړی دلته مدینه منوره کې چې نو هغه مسلمان دی او د بل رشته دار چې نو هغه په مکه مکرمه کې کافر دی، اوس د دې ځای د مسلمان یا د هغه ځای کافر چې نو هغه مړ شولو، اگر که هغه رور وي، پلار وي یا زوی وي، نو دی د یو بل چې نو هغه وارث نشي جوړېدی. بیا چې نو هغه د قشانتي دویم ما تاسو ته وې دا شولو چې کله دی دواړه مسلمانان هم دي، اوس یو ورور چې نو هغه مسلمان دی خو د هجرت کړی دی، په هغه وخت کې هجرت فرض و،
هغه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته، او دویم چې دی نو هغه مسلمان دی خو د هجرت نه دی کړی، دی په مدینه منوره کې چې نو هغه مکه مکرمه کې پاتې شولو، نو آیا دی بس د هغه وارث جوړېدی شي او که نه شي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم جاری کو چې هجرت ته کې مې پورې نه کړی نو دوی هم د یو بل وارث نشي جوړېدی. د هغوی په آپس کې وراثت چې دی نو هغه داسې وشولو چې مدینه منوره کې انصار چې کم مسلمانان ول د هغې د مهاجرینو او مهاجرین چې کم مسلمانان ول د هغې د انصارو چې دی نو په منځ کې مواخات وکړو، دوی د یو بل چې دی نو هغه رونه دی جوړ کړلو، او دوی کې به چې بیا کم یو کس وفات کېدو نو بل به د هغه وارث چې دی نو هغه جوړېدلو. مکه کې چې دی نو هغه کم مسلمانان پاتې شوي چې هجرت یې نه و کړی نو د هغوی دغه وراثت چې دی نو هغه یې ختم کړلو. بیا چې کله فتح مکه وشوله نو د فتح مکې نه وروستو بیا هجرت چې دی نو هغې فرضیت ختم شولو، نو چې کله یې فرضیت ختم شولو نو بیا دا حکم چې دی نو هغه منسوخ شولو د دې صورت انفال چې دی نو هغه په اخرني آیات سره آیات نمبر چې دی نو هغه 75 سره الله وایي فاولئک منهم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. بیا الله رب العزت د میراث چې دی نو هغه کم قانون چې صورت نساء کې هم بیا رالو، بیا یو بل سره چې نو هغه د رشتې په طور باندې چې کم خپلوي ده نو دوی به د یو بل وارث چې نو هغه جوړېږي او دا نور بیا نشي. نو دا وراثت چې نو هغه بیا ختم شلو د فتح مکې نه وروستو. اوس انصار چې نو هغه څومره لویه مجاهده کړې وه نو الله جل جلاله وایي هغه کسان چې آمنو ایمان راوړو وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، دینا مراد چې نو هغه مهاجرین دي، هجرت یې کړو، جهاد یې کړو په خپل مالونو سره فی سبیل الله. والذین آووا ونصروا، او هغه کسان چې د هغوی دوی له پناه ورکړل او د دوی مدد یې کړو، دینا مراد نو انصار صحابه دي کم د مدینې منورې ول. اوس دوی نو هغه چې راغلل نو دوی په آپس کې طی کړلو چې زمونږ دوه کوره نو یو به د مهاجر له ورکو یو به ځان لالو. بعض وی که زمونږ چې نو هغه دوه ښځې دي نو دی چې کم یو غواړي نو موږ به هغې له طلاق ورکړو چې عدت دېر شي، دا به هم ستاسو چې نو هغه شي. خپل باغات چې نو هغې هم تقسیم کړل، آپس کې دوی دا مشوره وکړله، بیا راغله چې حضور علیه الصلوة والسلام ته ووایو چې د الله پیغمبر چې موږ دغه شانتې غواړو. نبی علیه الصلوة والسلام راغلل نو نبی علیه الصلوة والسلام ورته الله دې ستاسو دا قرباني قبوله کړي، خو هلته خبره ده چې مهاجرین صحابه دا خو د تجارت چې نو هغه تاجران دي، د دې پیشه چې نو هغه تجارت د مکه مکرمه کې خو باغات او دا پټي نه ولو، نو دوی له خو د باغونو کار نه ورځي، نو که دوی تاسو دوی له دا ور هم کې پټي دو بس کولی نشي. انصار وی صحیح ده الله رسول چې دوی نشي کولی بیا به موږ دې چل کوو چې باغونه به موږ سنبالو، کروندې به هم موږ کوو، پټې به هم موږ سنبالو، شوکه به هم موږ کوو، خو چې کله فصل زموږ ټول تیار شي نو موږ به د خپل نیم پسند چې نو هغه خپل دغه مهاجرین وروڼو له ورکو او نیم پسند چې نو هغه به موږ اخلو. حضور علیه الصلوة والسلام ورته دعا وکړله او د الله پیغمبر چې نو هغه دې دومره خوشحاله شولو چې د الله پیغمبر فرمایلو چې حب الانصار من الایمان، د انصارو سره محبت ساتل دا د ایمان حصه ده، او د انصارو سره بغض چې نو هغه ساتل دا د نفاق حصه ده. چې څوک چې نو انصارو سره محبت ساتي تاسو د دې سړي چې نو هغه د ایمان گواهی وکړي، ځکه د دومره لوی چې نو هغه قرباني وکړه. الله پیغمبر ته دعا وکړه او تاریخ په دې باندې گواه دی چې د کومې ورځې نه ځمکه آباده شوې ده، اسمان چې نو هغه قایم شوی دی، د انصارو د دې قربانۍ او د دې د مواخات په شانتې نه چې نو هغه تاریخ کې مخکې شو نو تر د قیامت د سبا پورې چې نو هغه وشي، داسې چې نو هغه قرباني وکړه. نو الله اوس د هغې تذکره کوي والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، دا بعضې د بعضې چې نو هغه وارثان دي. والذین آمنوا ولم یهاجروا، هغه کسان چې د هغوی نو ایمان راوړی خو هجرت یې نه کړی. نو موږ ووایو دقه دا دویم صورت دی ما لکم من ولایتهم، نو دوی چې نو هغه نه دي ستاسو دپاره چې نو وارثان، تاسو د دوی وارثان نشئ جوړېدی او دوی ستاسو وارثان نشي جوړېدی، اگر چې هغه مسلمانان ولی نه دي، خو چې چا هجرت کړی هغه به د یو بل وارث جوړېږي حتی یهاجروا تر دې چې دوی هجرت وکړي. وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، خو که الله ووایي که چېرته دوی هلته کمزوري وي او ستاسو نه چې نو مدد طلب کړي نو بیا په تاسو ټولو مسلمانانو باندې د دوی مدد چې نو هغه لازم دی.
نو دا قانون الله را لېږلی دی چې کله یو مسلمان په تکلیف باندې نو په نورو ټولو مسلمانانو باندې د دوی مدد کول چې نو هغه دا لازم دی. اوس هم وګورئ موږ چې نو هغه مجبوره یو فلسطین کې چې کم چې نو هغه ظلم جاری دی ټول کفر چې نو هغه یو دی د هغوی د یو بل سره مرسته شته د هغوی د یو بل سره تعاون چې نو هغه شته سیوا چې نو هغه د مسلمانان نه برای نام چې نو هغه دومره ملکونه دي او د هغه ډوره ملکونو کې یو پکې داسې د سړي زوی چې نو هغه نشته چې هغه ورته وایي چې دا ولې کېږي صرف دومره قدر ورته وایي چې دا ولې کېږي در دوی چې نو هغه نشي کولی نو به موږ په عوامو په ذمه باندې دا لازم ده چېرته چې مخکې مونږ تاسو ته ویلو چنده کېدل هغې کې تعاون وکړو بیا دغه شانتي اوس زموږ دپاره چې نو هغه دا خبره د جمعې خطبه کې هم که خیال مو کړی مونږ ویلو چې مونږ د دغې خلکو د مصنوعاتو نه چې نو هغه بایکاټ وکړو اوس مونږ نور څه خو نشو کولی خو کم از کم دومره خو کولی شو که نه چې د هغوی چې کم اشیای خورد و نوش دي چې د دغې ښځو نه موږ چې نو هغه بایکاټ وکړو ځکه د دې 5% 10% چې نو هغه دا ځي په ټوله دنیا کې د هغوی چې کم ځای کې هم دا ښځونه خرڅېږي نو د هغې چې نو 5-10% چې نو هغه راځي او په دغه اسرائیلي پوج باندې چې نو هغه لګي نو چې کله په دغې لګي نو کم از کم موږ د معیشت په اعتبار سره دوی له دغه تاوان ورکولی شو نه دي خورو دغه ښځونه نه دي څکو چې نو هغه دغه ښځونه خو دا مات مخکې هم ویل ول جمعه کې هم دا په طور د فتوې نه دي دا ایماني چې نو هغه د غیرت د ایمان تقاضا دا ده دا نه چې حرام دي دغه د دغې نه وایي خو د غیرت تقاضا دا ده چې یو سړی ستا زوی چې نو هغه قتلوي یو سړی ستا پلار چې نو هغه قتلوي یو سړی ستا ورور قتلوي او ته د هغه سره تعاون کوي نشي برداشت کولی سړی نو دغه شان مسلمانانو باندې د هغوی دا حالت کوي نو موږ چې نو هغه کم از کم دا وکړو چې دوی له دغه معیشي طور باندې مالي طور باندې چې نو هغه دغه نقصان ورکړو دوکان کې څه شی الو دغه وګورو د دغې خلکو د دغې کمپنو چې نو هغه وي چې موږ د هغه شي د ځان وساتو یاره چې دا شی موږ نالو چې دا دوکانداران هم په دې مجبوره شي او دوی دا پرېږدي انشاءالله داسې به کوو څو پورې چې هم زموږ دا اواز وي نو ټول دغه عهد چې نو هغه وکړي نو ځکه الله وی و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر نو په تاسو باندې د دوی مدد چې نو هغه لازم دی الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر سوا د هغه کسان چې تاسو د هغوی په منځ کې چې نو هغه سوي وعده شوي لکه ستاسو د هغوی په منځ کې دا وعده شوي چې موږ به د یو بل خلاف چې نو هغه تعاون نه کوو یو بل سره چې نو هغه به جنګ بندي کوو یا نور داسې لکه صلح حدیبیه کې چې نو حضور علیه الصلاة والسلام د هغوی سره عهد وکړلو د هغوی په حدیبیه په صلح کې یو چې نو هغه دا شرط ولیکلو چې زمونږ نه کم سړی مدینې منورې ته درالو هغه به تاسو موږ ته واپس کوئ څنګه چې دغه عهد طی شولو دستخط چې نو هغه وشولې په دې کې ابو جندل رضی الله تعالی عنه رالو ابو البصیر رضی الله تعالی عنه چې نو هغه د حضرت رالل انن کې د هغوی فریاد بیا د هغوی باندې چې کم ظلمونه شو بیا د الله پیغمبر چې نو هغه څومره شفیق او مهربانه دی خو د الله د حکم پاسداري کوله هغې په هغه حالت کې نو هغه واپس ولېږل الله به ستاسو دپاره چې نو هغه څه لار راوباسي بیا واک مشهور چې نو هغه واقع د خود تفصیل نه ځي بیا ابو بصیر رضی الله تعالی عنه چې نو هغه د هغوی نه راوتښتېدو بیا د ساحل هغه لار چې نو هغه یې ونیوله بیا په خپله د هغوی چې نو نبي علیه صلات وسلام پسې نو جواب وکړو چې تاسو دوی چې نو هغه ځان سره مدینې ته بوځئ خو موږ د خلاص کوي اوس نو ځکه الله وایي که ستاسو د هغو په منځ کې څه میثاق وعده وي نو بیا ځان له خبر ده والله بما تعملون بصیر الله رب العزت ستاسو په عملونو باندې چې نو هغه ګوري ورته هغه ویني والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الله وی د قشان چې نو کافران دا د یو بل چې نو هغه وارثان دي خو اوس دوی کې به میراث څنګه تقسیمول کېږي نو دا د هغوی د مذهب متعلق چې د هغوی څنګه مذهب دی هغې طریقې باندې الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر الا تفعلوه کې چې نو هغه هو ضمیر څه ته راجع دی نو تفسیر ذخیرة الجنان هغه لیکلی وایي چې دا هو ضمیر دا چې نو هغه راجع دی نصرت ته که تاسو د دې مسلمانانو چې نو هغه نصرت ونه کو تکن فی الارض نو شي به چې نو هغه په ځمکه کې فتنه و فساد کبیر او ډېر لوی فساد او معرف القرآن او نور تفاسیر چې نو هغه عام اغستی دا مخکې چې کم کارونه څومره تیر شولو څوره دغه درې واړه حکمونه چې کم تیر شول که تاسو دغه کار ونه کو تکن فی الارض نو شی به چې نو تکن فتنه فی الارض په ځمکه کې به چې نو هغه فتنه جوړه شي تفسیر خازن چې نو هغه لیکلي فتنې نه مراد چې نو قوت الکفار کافران چې نو هغه به مضبوط شي اوس هم ګورئ زموږ مشاهده ده که نه موږ مسلمانان چې نو 57 ملکونه خاموش چې نو هغه ناست دي یو ګوره د هغو څومره جرأتمنده شول سوره چې نو هغه په مسلمانانو باندې ښه شور ولګوله بلکې اوس نو هغه بیانونه ورکوي چې د څو پورې موږ دوی ختم کړي نه هغې پورې نقل
نو الله مخکې نه دا ویلي که تاسو دې څه ونه کو تکونو نو دوی بچیانو هغه فتنة فی الارض تفسیر خازن لیکلی قوت الکفار دغه بچیانو هغه کفارو به قوت نور سوا شي و فساد کبیر او د مسلمانانو په ځمکه کې به لوی فساد جوړ شي نو فساد کبیر د مراد ذکر کړی د مسلمانانو ضعف چې دی نو هغه به سوا شي او د مسلمان ضعف چې دی نو هغه نور سوا نه شو او ته پته ولګېده چې دا بې همته دي الله دې د هغوی او سره زموږ چې دی نو حامي او ناصر شي ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړو وهاجروا او هجرت وکړلو وجاهدوا جهاد وکړلو باموالهم په مالونو خپل سره او انفسهم او په ځانونو خپل سره فی سبیل الله د الله په لار کې والذین کسان او چې پناه ورکړه دا غوي ته ټکانې ورکړل او نصروا او مدد وکړلو اولئک بعضهم دا کسان بعضی د اولیاء دوستان دی یا نو اولیاء وارثان دی بعضین د بعضو والذین واکسان آمنو چې ایمان راوړی ولم یهاجروا او هجرت نه کړی مالکم من ولایتهم نشته تاسو لره د دې څه وراثت من شیء په هیڅ کې حتی تر دې یهاجروا چې دوی هجرت وکړي و ان استنصروکم کچر دوی مدد طلب کې تاسو نه فی الدین د دین په باره کې فعلیکم النصر نو په تاسو باندې لازم دی مدد کول د دوی الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر په هغه قوم چې تاسو دا غوي په منځ کې معاهده وي والله الله پاک بما پاغه ستعملون چې تاسو کوی بصیر لیدونکې دی والذین کسان کفروا کافران دي بعضهم زنی د دین اولیاء وارثان دي بعض د زینو الا تفعلوه کچر تاسو ونکړو دسی اند دی مدد تکون شب فتنه فی الارض پزمکه کې وفساد او فساد کبیر لوی